په 40 په تقسیم کې چې 70 راله هغې له بیا په 4 کې ضرب ورکړي تا سره به د 4 کالو حساب زکات پر سر روزي ښه جی کوئی نه ښه خدا د غیر مسلم خلکو په عبادتګاه کې هغې ته تلل او هلته مونځ کول جایز دي که ناجایز دي مطلب د چرچ یا دی مندر یا دی هغې ته تلل څنګه دي او هلته مونځ کول څنګه دي هلته تلل ناروا ناجایز دي دا مطلب نه دی چې یاره هغې ځای ته ورتلل په هغې کې ستاسو حق نشته دا مطلب نه دی د مسلمان په ملک کې چې عیسایانو ته د چرچ اجازت میلاو شوی هندوانو ته د مندر اجازت میلاو شوی دا مطلب نه چې دا د هغې دی او ستا پکې څه حق نشته ته نشي ورتلی دا ستا حق دی ورتلی شي او دې وجې نه شریعت منع فرمایلی چې دا د شیطانانو مرکز دی د شیطانانو مرکز دی نه غلط اثر د باندې ونی شي چېرته یوه نو چې دا هلته ورتلل ممنوع دي نو هلته مونځ کول دغه بلکل ناروا دي ښه مونځ کېږي خو مکروه تحریمي دی ناروا دی ګنهګارېږي سړی او د یو مولي صاحب نم اورېدلی دي چې زمونږ په شریعت کې قبر سیمټي کول او پخول دا درست نه دي د دې څه وجه ده د هر یو څیز وجه نه به شریعت څه وایي ګوره نورې وجې پرېږدی اسانه وجه ده ته چې قبر د سر نه واله د یخه پورې سیمټي کې ټیک شو دا ټوله دنیا به د قبرونو نه ډکه شي بیا به څوک رانولی نه شي نو بله اوس چې نور راځي هغه به په کوم ځای کې ښخې په دې خبره پوهېږې چې ته په ټایلونه ولګې ځکه شریعت منع فرمایلی چې قبر څومره کچی دومره ښه دی دا اسانی ده امت لپاره دا یو فایده ده وجوهات ډېر زیات دي نورم صحیح ده او چې بوټي په قبر باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهر راووتو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره تقریبا ترمذی شریف روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دوه قبرونو څنګه راماته کړه شنه او ماته کړه په یو قبر او په بل قبر باندې نه لکړه یا رسول الله دا ولي وی اصل کې الله جل شانه دي دوانو له په قبر کې عذاب ورکو نو ما پی دا شین بوټه نال کو دې د پر چې کې دي شي الله جل شانه عذاب کې لکه کمه راولي یا رسول الله دې څه ګناه وا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وای دا یو ډیر غټ رزیل وای دوه به جنگول دا یو دوه به جنگول ادا دویم د به د امتیاز او د بول نه ځان نه ساتو ساروی به ساتل کنه هغه چې امتیاز کولې د په کپړو هم لګي د په جسم هم لګي دي الله ول داغي د عذاب ورکو ما په شین بوټه می نال کو به دې د پاره چې الله جل شانو دین کې دې شي د عذاب د سپک کی خدامه په ساينس تاسو ته ثابت کړي و دا خبره تاسو ته یادي په غوسه کې چې څوک طلاق ورکړي طلاق واقع کیږي که نه واقع کیږي طلاق څوک پر رضا او په مینه محبت کې نه ورکړي په غوسه کې ورکړي ها طلاق کیږي طلاق په غف شپ کې طلاق په مینه محبت کې او که طلاق په غوسه کې او طلاق واقع کیږي او که طلاق په نشه کې هم طلاق واقع کیږي دی وایي چې زما سره یو پلاټ دی او یو ګاډی دی را سره پلاټ چې مې اغوستون دا نیت مې پکې کړی و چې دا به زه خرڅوم او ګاډی مې د کور د استعمال لپاره اغوستی و نو دې زکات په څنګه ورکوم کم څیز چې د استعمالي په هغې کې زکات نه وي په دې پلاټ نه به ته زکات ورکې او هر چې ستا د ګاډی دی نو دا ستا د کور د استعمال دی په دې کې زکات نشته ښه څه شي نه فصل خو نشته صرف پلاټ دی که نه د پلاټ نه چې کم انکم راځي صحیح ده د هغې چې کم پیسې راځي نو هغه پیسو نه بیا د هغې حساب بوله کې زکات پتې ورکړې ښه او که داسې نه پلاټ لا پروت دی نو هر کال به چې پتا زکات وړي نو که په هغې کال باندې زکات ورکړې نن پته لګي چې یاره نن قیمت ته د پلاټ دومره دی چې زه ته زکات فرض که په دومره پیسو باندې خرڅېږي فرض که 10-12 लाख روپۍ باندې نو په هغې کې چې تا زکات حساب ولګو نو 30-35 हज़ार روپۍ راتلو نو تا ته اختیار دی که نن ورکې او که بیا چېرته کال پس ته خرڅ کړو د دواړو کلونو ورکې خو چې کال پسې ورکې نو بیا به داسې کار کوې چې د هغه ورځې ریټ په لګې نو بیا دا ډبل زکات ورکول سړي ته لږ ګرانېږي نو په وخت زکات ورکول پکاري ښه یو د فصل خبره نه کې د فصل مسله جدا ده
دیو چې ما په خپلو پیسو باندې ځان له پلاټ اخیستی و، په هغې زمانه کې ما سره شناختي کارډ نه و، نو ما د خپل بابا په شناختي کارډ باندې ځان له پلاټ واغستو. اوس د بابا د وفات نه پس زما رور راچوت شو، هغه وایي چې ماله په دې پلاټ کې حصه راکړه، د هغه په کې حصه کېږي که نه، هغه د دې حقدار دی او که نه. دا ستا ځمکه ده، د هغه په دې کې څه کار دی؟ د هغه د دې کې حصه نشته، تا په خپلو پیسو اخیستی، سره د پلار شناختي کارډ دې استعمال کړی، دا د پلار ځمکه خو نه وه، ستا ځمکه ده. په قرآن مجید کې الله جل شانه ذکر کوي چې د قرآن مجید د خلکو دپاره شفا ده. د شفا لفظ ذکر کړی او د دوا لفظ نه دی ذکر کړی. دوام د عربی لفظ دی، شفام د عربی لفظ دی. د دې څه وجه ده؟ ګوره یاد ساتئ، قرآن مجید هم شفا ده او په دوایه کې هم شفا وي. الله جل شانه دوا لفظ نه دی استعمال کړی په قرآن کې، شفا لفظ استعمال کړی. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دوایي کله ناکله شفا ورکوي، کله ناکله نه ورکوي، او قرآن داسې دی چې دا همیشه شفا ورکوي. نه پوهېږئ په دې خبرو؟ د قرآن شفا مستقل ځکه لفظ شفا یې راوړی او یقیني ده، او هر چې دوایي ده د هغې شفا نه مستقل ده او نه یقیني ده. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چېرته په خپل زندګۍ کې اذان ویلی و که نه ویلی؟ نه، نبی علیه صلات وسلام چېرته خپل زندګۍ کې اذان نه دی ویلی. ترمذي شریف کې روایت دی چې نبی علیه صلات وسلام اذان وکړو او بیا یې مونځ هغه خپلو صحابه کرامو ته جمع ورکړه. په هغې روایت باندې خلک پوهېږي نه، د هغې مطلب دا دی. بل روایت کې د هغې صراحت راغلی چې نبی علیہ السلام اذان وکړو. د دې مطلب دا دی چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړو چې ته اذان وکړه، ځکه چې مونږ د دې مطلب داسې دی، داسې مثال دی لکه یو سړی وایي چې زمونږ کلی بادشاه جوړ کو. چا جوړ کو؟ بادشاه جوړ کو. بادشاه ګلکار نه دی چې تاله کورونه جوړوي، مطلب دا دی د بادشاه په حکم وشو. نبی علیہ السلام اذان وکړو، څه مطلب دی چې نبی علیہ السلام په حکم حضرت بلال صاحب اذان وکړو. نبی علیہ السلام په خپل زندګۍ کې اذان نه دی کړی، او د هغې غټه وجه دا وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اذان جواب نه ورکول دا کفر و. نو که چېرته چا نه د اذان جواب پاتې شوی وی نو کفار به د دنیا نه تللی وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله اذان نه و کړی. دی وایي زه په بارمل کې اوسېږم، دلته زما ګاډي ته او کور ته ډېر زیات ضرورت دی. دلته په بینکونو کې یو مارټګیج لون میلاویږي، هغه اخیستل جایز دي که نه؟ دغه هم سود دی، ناروا دي. گزاره کوه. ما دا خبره اورېدلې ده چې د حکومت د طرف نه کم ریټ لیسټ راشي، نرخنامه یادوي، د هغې پیروي کول ضروري دي. د هغې نه په کم ریټ خرڅول یا په سیوا ریټ خرڅول دا جایز نه دي. مطلب دا دی چې کله ناکله زمونږ یو نږدې کس راشي، مونږ سره رعایت وکړو او نورو لی په هغې لیسټ په ریټ باندې ورکوو. چا ویلی چې دا د اسلامي مساواتو خلاف ده. نه، ولې خلاف ده؟ ستا خوښه ده چې په هر ریټ یې خرڅې، البته دونه خبره چې د حکومت کم ریټ دی د هغې نه به سیوا نه خرڅې. هر یو سړي سره ته رعایت کې، ستا خوښه ده، ستا سیز دی. دې کې دا د مساواتو خلاف. شریعت چاته د مساواتو درس نه ورکوي، شریعت چاته د مساواتو درس، د اکویلیټي درس نه ورکوي، د اکویټي درس ورکوي، د عدل درس ورکوي، د انصاف درس نه ورکوي. شریعت د څه ورکوي؟ د عدل. په دې مې د ډېر غټ بحث کړی. میزان بینک چې کوم یو اسلامي پریمیم بینک دی، د دې سره معاملات کول، د دې نه قرضه اخیستل وغیره، او دې سره کاروبار کول جایز دي که ناجایز دي؟ میزان بینک اسلامي بینک دی او دې تمام سیزونه اسلامي نه دي، په هر یو څیز کې جدا جدا تشریح ده، څه سیزونه روا دي، څه سیزونه ناروا دي. کمې پیسې چې انسان په کمیټه کې یعنی په کشت کې ګدلي، نو د هغې نه هم زکات ورکوي که نه به ورکوي؟ او که نه د هغې نه هم زکات ورکوي؟ د هغې نه به زکات ورکوي، په شرطه دی چې د ده پیسې او د زکات هغه د بیسې هغه پیسې هغه را جمع کړي او دی صاحب نصاب جوړیږي. دا ول شرط ده، صاحب نصاب جوړیږي. نو هغه پیسې به مو سره میلاو کړي او دا پیسې به مو سره میلاو کړي، دا به جمع کړي او د هغې نه بیا زکات ورکړي. یو خبره ده، که مخکې چېرته کش راختی و نو بیا خو به دی چونکې هغه څه چې پیسې پاتې دي هغه به جمع کوي که نه، نو هغه پیسې به دې کټ کړي، د هغې زکات به نه ورکوي. د غیر محرمه نارینو سره یا د زنانو سره د هغې خواله تلل چې هغې رشته داري، هغې ته سلام کول، د هغې سره لاس ملاول، شریعت ته دې اجازت ورکوي که نه ورکوي؟ سلام کولو اجازت ورکوي، د لاس ته ملاولو اجازت نه ورکوي شریعت. که چېرته امام صاحب
هغه رکوع له لاړ شي او یو سړی راشي هغه سره په رکوع کې شامل شي او یو الله اکبر وي دوه الله اکبر هغه اون وي نو مونږ کی کنه او مونږ درست ده دغه الله اکبر بد د تکبیر تحریمه دغه قائم مقام ګرځي فيها هدن ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء لا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم. الله جل شانه فرمای إنا بشک مونږه انزلنا مونږ نازل کړي التورات فيها بدغ التورات کې هدن هدایت ته ونور اور رڼا ده يحكم بها يحكم فیصله بکوله بها په هغې باندې النبیون پیغمبرانو الذين هغه پیغمبران اسلموا تابعدارو للذين هغه خلق له فیصله کوله هادو چې يهوديانو والربانيون او هغه پاکو خلقو والربانيون او عارفان خلقو والاحبار او علماء کرامو بما په هغه احکاماتو استحفظوا چې طلب د حفاظت کړی شوی طلب د یادولو کړی شوی من کتاب الله د الله د کتابنا وکانو او ادوی علیه پاغي باندې شهداء گواهان فلا تخشوا الناس ولا تخشوا تاسو مې یریږي الناس د خلقنا واخشوني او زمانو یریږي ولا تشتروا او تاسو ما اخلی ولا تشتروا تاسو ما اخلی بآیاتی زما د آیتونو په بدلولو باندې سمنن پیسې قلیلا لګی شان ومن او هغه څوک لم يحكم چې فیصله ونکړه بما په هغه وحي انزل الله چې الله نازل کړی دا فاولئک پس دغه خلق هم الکافرون دا کافر دي. دی آیت مبارکه کې الله جل شانه د دې خبره تذکرہ کوي چې په فیصله کې د چانه یریدل نه دي پکار او نه د چانه رشوت وړل پکار دي بلکې فیصله چې انسان کوي دی په دغه وخت کې خالص ته الله جل شانه نه یریږي چې زه دا فیصله کومه بس زما د الله خوشحالي پکار ده زه فیصله کوم زه د الله د خفګان نه ځان ساتمه زما د مخلوق په خفګان من سفر پروا نشته دې طریقې سره به دې فیصله کوي دې طریقې سره چې دې فیصله کوي نو دې به د الله جل شانه قانون ته ګوري چې قرآن دی او احادیث مبارکه دي دې ته به ګوري او دغه قانون چې دې فیصله کوي نو دا قانون به ځان سره یاد هم ساتي نو دغه قانون د خپل ځان سره یاد ساتل دغه قسم فیصلو لپاره د درې قسم خلق کوي یا خدا انبیاء کرام کوي او یا دا هغه خلق کوي چې انبیاء کرام خو نه او د الله په قانون باندې ډیر زیات په هغه کې ماهر یو باغی باندې ډیر زیات پوي او دریم هغه خلک چې صرف د الله جل شانه د قانون نه خبري دا درې قسم خلک چې دي ځان سره د الله جل شانه قانون محفوظ ساتي نو بیا دی هغه فیصله کولای شي کوم چې الله جل شانه غواړي او سچ د الله جل شانه مطالبه ده او تمام وعیدات او مذمتونه چې الله جل شانه ذکر کړی دي په غلطو فیصلو باندې او په رشوتونو باندې او په ظلم باندې او په غلطو وکالتونو باندې په غلطو فیصلو باندې دا غي نه انسان خلاص شي
نہ اللہ جل شانہ فرمائی انا انزلنا التوراۃ، ما تورات نازل کړو فیها هدن و نور، پای کې هدایت او رڼا وا. امخ کې واقع ذکر شو کنه چې يهوديانو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصله ونه منله، په دې کې چیرې یو زنانه هغه راوسته و، ایو سړی هغه راوسته و چې دا تاسو سنگساروي ما او صرف بس دومره وکي چې اول لږ شان د سزا ورکي کوړې ولا ورکي، ایا د څه وکي چې د دین سره رشوت والے پیسې ته قبول کړي، بس دغه فیصله بولو. نو الله جل شانو فرمای دی فیصله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونمن له چاغوي چې په تورات کې مداري چې په کانو باندې بیولي، او په قران کې مداري چې په کانو باندې بیولي. نو الله فرمای ته د قران خبره کې هغه خپل تورات نه منینو، تورات کې ما احکامات نازل کړو، قران کې تورات کې د ژوندۍ د تیرولو هغه طریقې وي، او د سیمه نازل کړو چې هغه قانونو لکه څنګه چې قران قانون دی، او څنګه چې درې قسمه خلق چې من تکم ذکر کړو هغه په قران باندې فیصله کوونکی، نو هغه د يهودو چې مشران علما کرام غیبم باغی باندې فیصله کوله. الله جل شانو فرمایي چې ما خدای خلکو ټول خلکو ته ویلو چې دا الله جل شانو دا فیصله، الله جل شانو دا فیصله دا به د خپل ځان د لپاره فیصله وګرځوي، او د دې به حفاظت کې همیشه په دې باندې فیصله کوي. دی سوکړه دی هغه سیس ضایع کو د الله جل شانه هغه قانون دی ضایع کو، ادو خبر د پاره ضایع کو. الله جل شانه فرمایي چې کم سړی هغه د الله جل شانه په کتاب باندې فیصله نه کوي، او دوه وجه کې دي چې درې موجه خو نشي کېده، یا خو بده چرته د لوی سړی نه یریږي نو د الله په کتاب به فیصله نه کوي، د چا د یری نه به فیصله نه کوي، آیا د یری څخه خبره خو به پکې نه خو صرف دومره به چې د چانه به رشوت غستې پیسې به غستې دا غي د پاره به دا چل کړي. الله جل شانو فرمای دا يهوديانو ته ما ویلو اے مسلمانانو تاسو ته مم چړومبه خبره ک تاسو د چانه یریږي نو مې یریږي، فلا تخشوا الناس واخشوني زمانه او یریږي او فیصله کوي د خلکو نه مې یریږي. او دویم رشوت ما علی ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا، زما د قانون په بدلولو باندې تاسو خپل خېټه مډه کوي. الله جل شانو فرمای دي څه فائدہ تاسو ته نشه دي، تاسو ته نقصان دی ښا. الله فرمای ان بشک مونږه انزلنا التوراۃ، مونږه نازل کړو تورات فیها هدن پاغي کې هدایت او نور او رڼا وا. هدن پاغي کې هدایت او نور او رڼا. هدایت څه مطلب دی؟ هدایت احکامات ته الله جل شانه چې دې کومه سزاګانې وي هغه پکې مقرر وي، دې کومه زندگی وا هغه پکې ذکر و چې زندگی وسنګ تیروي خپل زندگی د تیرولو چې کوم قانون هغه پکې او د هدن دا مطلب دی، او د ونور دا مطلب دی چې په دې تورات کې رڼا وا. هغه تورات هغه رڼا څه شو؟ هغه یاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکره وا چې نبی علیہ السلام به اخیری پیغمبر او حق پیغمبر به داغه تذکره الله جل شانو په تورات کې کړو. مخکې تاسو ته د مذاهب په بحث کې ما ویلو چې په هر کتاب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکره په کم شان سره موجود ودا مې ته ویلو. یا د ونور مطلب دا دی هدن په دې کې احکامات او زندګۍ ر تیرولو طریقې وي پکې، او ونور دا مطلب دی چې د الله جل شانو د وحدانیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت او د دنیا او د آخرت او آخرت تتلل د اغي بار کې معلومات په تورات کې دی اغي تکتلې وې د کې دې شیخ خپل فیصله ټیک کړې وې، او دی آخرت ته ونکته د الله جل شانو یری ته ونکته، حرام او حلال ته ونکته او غلطي فیصله وکړه. الله جل شانو فرمای تاسو ونکې د چرته ان انزلنا التوراۃ، موږ نازل کړی د تورات فيها باغي کې هدن هدایت و نور او رڼا وا، يحكم بها النبيون
په هغې به فیصله کوله، په هغې تورات باندې به فیصله کوله. چا؟ النبیون، پیغمبرانو. دا پیغمبران داسې خلک وو الذین اسلموا چې مکمل ځان یې الله ته سپارلی و. الذین اسلموا چې هغه مسلمانانو، یعنې تابعدارو د الله جل شانه، چې الله جل شانه به څه وي بس هغه شان فیصله به یې کوله. دا د انبیاء کرامو کارو. یحکم بها النبیون، رسولان نه یادې ښه، انبیاء کرام یادې. دا مې د مخکې ویلو څه فرق دی پکې. نه یحکم بها النبیون، دی پیغمبرانو به فیصله کوله په دغه کتاب باندې. الذین، دا پیغمبران داسې خلک وو اسلموا چې تابعدارو د الله جل شانه. دا فیصله به د چا دپاره کوله؟ للذین هادو، د هغې خلکو دپاره یې فیصله کوله کوم چې یهودیان دي. دی یهودیانو ته تورات راغلی و که نه، د پیغمبرانو به ولې فیصلې کولې دي یهودیانو له، په تورات باندې به ولې فیصلې کولې. الله جل شانه فرمایي یوازې انبیاء کرامو نه، د انبیاء کرامو خپل ځان پسې دوه قسمه خلک پرېښي وشاته چې هغې علماو، خو یو د اعلی درجې علما کرامو، یو هغه علما کرامو د هغې نه په درجه کې ښکته وو. یو سرسري مولیانو، یو داسې مولیانو چې محققینو، مجتهدینو، فقهای کرامو په هغې کې. نو والربانیون، هغه خلک چې الله والا خلکو، هغې به هم د الله جل شانه په دغه کتاب باندې فیصله کوله. الله والا خلک د الله جل شانه په کتاب باندې فیصله کوي. الله والا خلک د الله جل شانه په کتاب باندې فیصله کوي. نو الربانیون الفقها مراد دي. دا هغه زمانه چې کم فقهای کرام دا مطلب د الله جل شانه چې کم قانون تورات هغې باندې ماهرین د قانون د الله جل شانه د کتاب چې هغه تورات. الربانیون کې تاسو ته ما ډېرې خبرې کړې وې په صورت آل عمران کې، تقریبا صورت آل عمران کې ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. الله جل شانه فرمایي کہ تاسو رب والا جوړے گئی، الله والا جوړے گئی. دا الله جل شانه الله والا جوړېدل د دې دوه طریقې دي. بما کنتم تعلمون الکتاب، دا الله جل شانه دا کتاب به بل ته ښایي، او بما کنتم تدرسون، او په خپله به هم زده کوئ. دا الله جل شانه کتاب زده کول او دا الله جل شانه کتاب بل ته ښودل، دې سره انسان الله والا جوړېږي. څه والا؟ الله والا. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړه که نه، یو حدیث ته یو مخکې مسند احمد کې یو روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان لله اهلین من الناس، دا الله جل شانه یو خاندان دی په دنیا کې. دا الله جل شانه یو خاندان دی په دنیا کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس یا رسول الله، دا الله جل شانه اهل سوق دي، اهل الله سوق دي، الله خاندان والا سوق دي. مطلب دی الله ته نږدې خلک، الله په خاندان سکي، دا الله جل شانه نږدې خلک. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عزت الفاظ دي دغه خلکو دپاره. لکه څنګه چې موږ وایو دا بیت الله دی، دا الله کور دی، جومات ته الله کور دی، الله په جومات څه کوي؟ الله راضي شپې پکې کوي، ورځې پکې تېرې نه داسې نه. دا عزت دی، دا غزې چې الله ته نسبت کوي. نبی علیہ السلام فرمایل چې دا الله جل شانه یو خاندان دی په دنیا کې. تپوس وشي یا رسول الله کم خلک د الله جل شانه خاندان دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل یو هغه چې شپې تهجد لپاسي، یو دی کتاب والا. دې کتاب سره چا تعلق د الله جل شانه خاندان دی. ښه، نو اوس راځو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه نه چا تپوس وکړو د هغې خلکو باره کې کوم چې قرآن مجید له خپله زندګي ورکړي او قرآن ته ځان وقف کړي، د قرآن سره د هغې زندګي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفرمایل د هغې باره کې وایي دي د الله جل شانه اولیاء دي. څه دي؟ د الله اولیاء. او که دا د الله جل شانه اولیاء نه دا کتاب والا، په الله مې د قسم په کائنات کې د سره د الله ولیان نور څوک شته نه. دا الله جل شانه څوک اولیاء دوستان یې هغه دا کتاب والا. امام رازی رحمت الله علیه وفرمایل وایي ما په کلونو کاله باندې 100 کاله ما منطق زده کړو، 100 کاله ما فلسفه زده کړه، 100 کاله ما حکمتونه زده کړه، اخر کې دې خبرې لره ورسېدم
ټول عمر مې فضول کار کړی دی. زمانه په کائنات کې وي، په دغه زمانه کې په مسلمانانو کې څوک تکړه نه و په منطق کې او په فلسفه کې او په حکمت کې. ما دونه زندگی دی له ورکړه نو اداره ته پته ولګي چې ډېر فضول کار مې کړی. ځکه وایي ما د خواجه نظام الدین شیخ نظام الدین نه ما تپوس وکړو د یو مسلې. هغه مسله دا وایي ما ورته وایي چې د الله جل شانو ذکر بهترین څیز دی که د الله قرآن بهترین څیز دی؟ وایي ما ته وایي چې دواړه څیزونه ښه دي. وایي ما ورته چې بیا دې ونه کړه که نه زه خو فیصله غواړم چې ماله څه فیصله وکړه خبر راله وباسه چې د الله قرآن دا بهتر دی او که نه د الله ذکر بهتر دی. هغه ورته قرآن هم د الله جل شانو ذکر دی، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، او ذکر هم د الله ذکر دی. په فرق پکې صرف دومره دی ته چې څه ذکر وې او ته چې څه قرآن وې. د کم چې ذکر دی دا انسان د الله جل شانو سره ډېر زر ملاوي. دا ذکر انسان د الله جل شانو سره ډېر زر ملاوي او دا قرآن انسان د الله جل شانو سره ډېر په قلاره ملاوي، په قلاره تعلق جوړیږي. په قرآن په ذکر کې زر تعلق جوړیږي. یو فرق. خو دویم فرق پکې دا دی چې په ذکر کولو کې خطر د غورځېدو شته، په قرآن کې د سره غورځېدو والا خطر نشته. قرآن کې د سره غورځېدو والا خطر نشته. د الله جل شانه والا جوړېدل د دې لپاره یو ذریعہ د هغه څه دی بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. قرآن کو سیکھنے میں لگنا اور قرآن کو سکھانے میں لگنا. قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگنا دا رب والا هغه اصطلاح ده. ښه وایي چې الله جل شانو په خپله ذکر کړي چې رب والا هغه څوک جوړېږي قرآن زده کول او بل ته ښودل. عمر مختار جګړه کوله که نه د لیبیا عمر مختارو د اټلي او د فرانس سره جګړه کوله، په ټوپکو باندې لګیا په ټوپک ډېر لوی مجاهد تېر شي. نو چا ورته ته ډېر زورور یې سپین ږیرې ګرځې په باډرو باندې جګړې کې چې لږ ټایم درته میلاو شي راشي خپل ځای کې کښېني او ماشومانو ته قرآن ښیي. هغه په ژړا شو لکه دې خلکو قرآن ویلی چېرته که نه زه به په باډرو باندې ذلیل او رسوا نه ګرځېدی. خو دا مونږ چې ذلیلو شو دا دغه وجه ده چې مونږ قرآن پرېښی. صحیح ده. والربانیون او هغې خلکو به فیصلې کولې د الله په کتاب باندې چې هغې رب والا خلک والاحبار او علماء کرامو. الاحبار حبر عالم ته وي. والد محترم رحمت الله علیه فرمایل چې دا حبر دا لفظ دا د بحر مقلوب دی. مقلوب چې یو لفظ د هغې څه حروف مخکې وروسته شوي نو دا حبر دا با مخکې ده بحر دی اصل کې. خو د معنی د بدلولو دپاره صرف هغه حای ته رامخکې کړه چې په بحر او حبر کې خلک فرق وکړي. وایي عالم تم ځکه حبر وایي، عالم تم ځکه حبر وایي چې الله جل شانه د په دماغ کې لوی یو سمندر ګدلی او بحر سمندر ته وایي. دا مقلوب ده بحر دی دا حبر. ښه بما استحفظوا من کتاب الله بما په هغې کتاب باندې به دی فیصله کوله استحفظوا من کتاب الله د کومې چې الله جل شانو د دې نه مطالبه کړې و چې دې کتاب به حفاظت کوئ، یعنې د دې احکاماتو به حفاظت کوئ. دا تورات په تاسو کې موجود دی، تاسو د دې تورات سره موجود یې. اخو وګوره وکانو علیه شهدا دی په دې خبره باندې ګواه دي چې ما ورته ویلي چې دې تورات په خیال ساتئ. خو دې څه ونه کړه، هغې خیال ونه ساتو. څه مطلب دی د هغې خیال ساتل؟ د هغې خیال ساتل دا چې دغه تورات په نه بدلوئ او په دغې باندې به خپلې فیصلې کوئ. او مونږ ته څه حکم دی؟ مونږ ته څه حکم دی؟ مونږ ته دا حکم دی چې صرف د قرآن تلاوت کوه، دا حکم نه دی. مونږ ته دا حکم په دې آیت مبارک مونږ ته دا حکم دی په دې آیت مبارکه کې چې د قرآن مجید ذمواري ما اغستې ده، خو احکامات په تاسو بجا راوړئ، حکم او فیصله به تاسو کوئ په دې کتاب باندې. د قرآن مجید حفاظت دی. بیا الله جل شانه فرمایي که تاسو حفاظت نه کوئ حفاظت واده خو ما اغستې ده او که فیصله پې نه کوئ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کم خلک چې په قرآن فیصله نه کوي دا کافر دی. الله جل شانه فرمایي کم خلک چې د الله جل شانه په کتاب فیصله نه کوي دا څه دي؟ کافر دي، کافر. ان الله جل شانه فرمایي چې بما په هغې احکاماتو به دې علماء کرامو دې فقهاء کرامو دې انبیاء کرامو فیصلې کولې. استحفظوا من کتاب الله
چې د هغې کتاب د حفاظت مطالبه کړی شوی دي نه چې تاسو به حفاظت کوئ بس هغې ضایع کو وکانو علیه شهدا او دا یهود په دې خبره باندې ګواه دي فلا تخشوا الناس تاسو د خلکو نه مه یریږئ څنګه چې یهودیانو یریده د خلکو نه ویریده نو خپلې فیصلې بدلې کړئ د بادشاه نه ویریده نو خپلې فیصلې بدلې کړئ د طاقتونو نه ویریده نو خپلې فیصلې بدلې کړئ الله جل شانو فرمایي ما نه ولې نه یریږي یا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطانی باقیه یا د آدم علیه السلام بچیه څو پورې چې زما بادشاهي د یو بادشاه نه مو نه یریږي و سلطانی لا ينفد ابدا زما بادشاهت چرته هم نه ختمیږي یا ابن آدم لا تخافن من ضيق الرزق وخزائني ملآنه یا د آدم علیه السلام بچیه د دې نه ونه یریږي چې ماله به رزق څوک راکوي رزق پر باندې کم شي خپل کاروبار هغه نه پرېږدم قرآن له نظم ولې نظمه ځکه چې دلته مې کار دی دلته مې ګاډۍ ودرولې دلته مې دکان خوشی پرېښی دلته مې خلکو سره ګپ شپ نه دی لګولې دلته مې د خلکو فیصلې نه دي کړي الله جل شانو فرمایي څه دپاره کې دا هر څه چې څه میلو شي الله فرمایي لا تخافن من ضیق الرزق د دې نه مه یېرېږه چې زما رزق به تنګ شي وخزائني ملآنه زما خزانې لا ډکې دي وخزائني لا تنفد ابدا زما خزانې چرته هم نه خالي کېږي الله جل شانو فرمای فلا تخشوا الناس خلکو نه مه یریږه ښه ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا او نه زما آیتونه د خپلو لاندې کوم د خپلو پیسو دپاره زما آیتونو سره لوبې ټوقې وکړي زما د کتاب سره لوبې ټوقې وکړي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا بیا الله اخري فیصله دا کړې ده اخري فتوی دا ورکړې ده چې ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون کم قوم چې د الله جل شانو په کتاب باندې فیصله نه کوي دا کافر قوم دی درې اصطلاحات ذکر شي ورپسې آیت کې ورپسې آیت کې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون کوم خلک چې د الله په وحي باندې فیصله نه کوي دا مشرکان دي ظالمان دي ظلم شرک ته وایي شرک ته ان الشرک لظلم عظیم او درېمه فیصله الله جل شانو دا کړې درېمه فتوی دا پیش کړې ده ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون دا خلک ډېر ناهنجار او ګناهګار قوم دی چې زما په کتاب باندې فیصله نه کوي څه مطلب دی دې خبرو یا ولې ورته کفار وي بیا ورته فاسقان وي ظالمان وي مشرکان ورته وي او بیا ورته فاسقان وي د خلکو درې قسمه دي یو هغه چې د الله جل شانو دا قانون د سره مني نه الله فرمایي فیصله هم پرې نه کوي مني نه دا کفار دي یوه دویم مني او فیصله پرې نه کوي ځکه نشي کولی یا مجبور یې څه مشکلات دي ورته نو فاولئک هم الفاسقون ګناهګار دي الله فرمایي فیصله پې کوي او زما د فیصلې سره د بل فیصله هم شریک کوي نو فاولئک هم الظالمون مشرکان دي الله جل شانو فرمایي زما په فیصله کې د خلکو نه مه یېرېږئ ښه ما نه ویېرېږئ فلا تخشوا الناس واخشوني ما نه ویېرېږئ ولا تشتروا بآیات ثمنا